استاد ډب به دستانه یو بادشاه جوړی دا یو مشهور قول هم دی که نه استاد بادشاه تو نہیں ہوتا لیکن بادشاه بنا دیتا ہے دا خبره یاد ساتئ نو چرم د استاد په والو باندې خفګان نه دی پکار زه هغه ټولو مور او پلار ته دا خبره کوم او هغه ټولو شاګردانو طالب العلمانو سټوډنټانو ته دا خبره کوم چې مثال مور او پلار ته دا خبره کوم که د ستا د بچي په مدرسه کې سبق وي او یا په سکول کې او دته استاد ز طرفه سزا میلو شوله ډبې وله ورکړلو نو ګوره په دې خفګان مه کوه په دې خفګان مه کوه د دې داسې مثال دی که نه لکه څنګه چې ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایلي دي وایي د بچي د سوالو مثال داسې دی لکه څنګه چې بوټي ته اوبه واچې لکه څنګه چې بوټي ته اوبه اچې او زرغونېږي نو بوټي ته چې اوبه اچې نو زرغونېږي که نه هغه وده کوي او فایده ورته میلاویږي مطلب دا چې یو قسمه کامیابۍ طرف ته هغه بوټي رواني هغه خپل حسن به بیا وروستو ښکاره کوي نو چې کله د استاد ډب درکړي نو چرم په دې باندې خفګان نه دی پکار دغه طالب ته م ویم او دغه سټوډنټ او دغه مور او پلار ته م ولویم په دې خوشحاله شه چې یاره په دې دنیا کې خو یو خیرخوا موجود دی که نه چې یار زما دې بچي ته خو به نیغه لاره ښیي که نه